إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منګه دا سلسله شروع کړو ګرانو عزیزانو د انبیاء د سیرت دا چې پدې کې به موږ دا ټول انبیاء کرامو د آدم علیه السلام نه واخلا تر محمد صلی الله علیه و آله وسلم پورې به موږ د دې سیرت بیانو. خو په دې سیرت باندې ډېر زیات ټیم لګي، نو که زموږ نه پکې څه کامیابه شی وشي نو د الله رب العزت نه به د هغې بخښنه غواړو. نو خبره موږ پرون دې ځای ته رسول وه چې آدم علیه السلام وفات شو. کله چې قابیل او حابیل دا واقعه وشوه، نو 15 کاله بعد الله رب العزت شیس علیہ السلام اغا آدم علیہ السلام لورکو یو عطیه ولا ورکړه. کله چې د قابیل او د حابیل د واقعه وشوه، نو ظاهري خبره ده چې د چا دو بچی په خپل منځ کې وجنګیږي او یو پکې مړ کی، نو مور و پلار ډېر زیات خفای. دا یو انساني فطرت ده. نو دغه شانتي د حابیل او د قابیل مور و پلار چې کوم وو، حوا علیه السلام او آدم علیه السلام، دا ډېر زیات خفو او جړل به او د الله رب العالمین نه به سوال کو، یا الله ته موږ له یو نیک عمله بچی راکې. ځکه چې حابیل هغه کې ټول اوصاف وو، صفتونه وو، کم چې په ښه انسانانو کې او کم چې په نبیانو کې، او فرمان برداری و پکې د مور و پلار، نیک عملی و پکې، اخلاقی صفتونه ډېر مزیدارو. نو ځکه الله پاک د هغې نعم البدل آدم علیه السلام لا او حوا علیه السلام لا ورکو د شیس په نامه کې. شیس ام داسی انسان الله رب العزت پیدا کړو چې ټول خوبیانی په هغه کې موجود وي، او صفتونه پکې د نبیانو د ښه کسانو صفتونه پکې موجود و، د ښه انسانانو. نو کله چې دا واقعه وشوه د حابیل او د قابیل ده، نو 15 کاله بعد پسې الله پاک دیوله دا یو عطیه ورکړه. د شیس عربی کې معنی ده د الله له طرفه یو عطیه ورکول. په دغه وخت کې د آدم علیه السلام عمر 130 کاله و، 130 کاله د آدم علیه السلام عمر و چې شیس علیه السلام پیدا شو. کله چې آدم علیه السلام وفات کېدو، نو د خپل زوی راوغوښتو او دا شیس علیه السلام داغه جان نشین سو، یعنی داغه په ځای مقرر شو.
او بیا سټیم بعد ولا الله پیغمبري هم ورکړه. دا سل صحیفه ټولې راغلي د سلورو کتابونو نه علاوه، نو 50 صحیفه په دې کې آدم علی السلام او شیس علی السلام له الله ورکړل دي. نو چې کله شیس علی السلام جان نشین شو او آدم علی السلام وفات شو، 100 کالو په عمر کې کم و بیش، نو بیا به شیس علیہ السلام با تبلیغ کو او واعظ او نصیحت پہ کو، کم چی نبیان کئی پیغمبران کئی. زکه چې انسان ته چې واعظ او نصیحت نه کې نو هغه د خپل لارې نه بټکاویږي، کږیږي، په یو لار باندې رواني، یا د هدایت په لارې یا د دغه په لارې د ګناه په لاره. نو چې هغې ته تبلیغ او نصیحت او وعظ نه کوي نو هغه کږې لارې ته ځي. ځکه چې شیطان ډېر غټ کوشش کوي، شیطان خپل نسل راپرېښی په انسان باندې او دا انسان غرقوي، دا تباه کوي، دا تباهۍ طرف ته بوځي. په هر څه طریقه چې خپل هر څه هغه ټیم هر شی وقف کړی دی زمونږ د خطا کولو دپاره. نو اوس موږ له پکار دا دی چې هغو خو موږ په دشمنۍ نیولي، خو موږ هغو په دشمنۍ نه دي نیول، ځکه چې دا ټول هر څه موږ ته ډېر ښایسته ښکاري. د ګناه دا کارونه انسان ته ښایسته کړل دي. نو چې کوم انسان د الله رب العزت په حکمونو یعنی په قرآن کریم او دا په صحیح سنتو د نبی صلی الله علیه وسلم چلیږي، دا سړی نه ګمراه کیږي. او چې په خپلو کسانو پسې هر سړی ور په مخه شي، چا په یو ناشنا روپ کې یو کس مشر کړی، چا بل کس مشر کړی، چا بل مشر کړی. ظاهري خبره ده چې داسې هر سړی په خپل مشر پسې روان وي، نو د دین د لارې نه به هغه ډېر زر بل طرف ته لاړ شي. نو شیس علیہ السلام نصیحت او وعظ کوو، دلته کې قابل چې کله قتل وکړو نو هغه د دغه علاقې نه وتښتېدو، لاړو یمن ته. په یمن کې هلته واده وکړو او لکه واده خو مخکې کړی و، خو یمن ته لاړو، هلته د هغې بیا نسل زیات شو. نسل زیات شو نو هغو په دې مختلف کتابونو کې راځي چې هغو د ګناه کارونه او د آدم علیه السلام چې کوم دین دی د هغې نه بغاوت کړی. مثال په طور هغو داسې بوتان جوړ کړو، آتش پرستی به کوله، د ګناه کارونه چې کوم د عام کارونه دي دا به کول. نو شیس علیہ السلام دو مقصدونه او دو مقصد او د شیس علیہ السلام، یو وعظ نصیحت کول، تبلیغ کول، او دویم جهاد د کفر صفایا. نو هغه وخت کې خو دغه کسان صرف بغاوت یې کړی، نو دا کم بچی په دعوت او په تبلیغ باندې راه راست راتله، نو هغه خو به هسې مراله خو چې کم به نه راتله نو د هغو سره به جهاد کوو او قتلول به. بیا د شیس علیہ السلام نه بعد کله چې د شیس علیہ السلام عمر پوره شو او مرګ ته ټیم نږدې شو، د شیس علیہ السلام 912 کال 912 کال عمر و. د شیس علیہ السلام زوی و د هغه نوم و آنوش. نو چې کله هغه وفات کېدو نو خپل زوی راوغوښتو او هغه ته خپل ځای باندې هغه جانشین مقرر کو، خپل ځای باندې چې زما په ځای به وسته یې.
نو بس بیا وخت تیرېدو نو شیس علیہ السلام انوش چې کومه ده د انوش یو زوی و چې د هغې نوم دی قینن. خو د دې نه مخکې دا خبره کومه چې شیس علیہ السلام د خپلو مور و پلار سره په کوهي ابو قبیس کې، دا د قبیس یو غر دی، په هغې کې یو سایډ دی، دا هلته کې مدفون دي، لکه هلته دفن شو دي، دا په مکه کې زما خیال ده چې دی. بیا د هغه قینن یو زوی و، د هغې نوم دی مهلایل. کله چې قینن وفات کېدو نو هغه د خپل زوی را وغوښتو او په خپل ځای مقرر کو چې زما په ځای به وستی. په دې منځ کې خو د یو کس په منځ کې د 2 کسانو په منځ کې ډېر وختونه تیر شو دي او ډېرې غټې خبرې تیرې شو دي، خو موږ په هغې پسې نه ځو. بیا مهلایل چې کله وفات کېدو نو د هغه یو زوی و اخنوخ. هغه اخنوخ را وغوښتو او په خپل ځای مقرر کو چې زمانه بعد به ته دغه ته سنبالې. دا کم قوم چې دا نیکان خلک ټول عام زموږ په شانتې دي چې خلک نه نیکان خلک او زیاتر پکې پیغمبرانو. نو اخنوخ چې دی دته ادریس علیه السلام چې موږ په قرآن کې هم راغلی دی، واذکر فی الکتاب ادریس، دا دغه ادریس علیه السلام دی او په عبرانی کې دی ته اخنوخ وایي. دغه ادریس علیه السلام بیا په مهلایل په خپل ځای باندې مقرر کو او ادریس علیه السلام دا نبی و او دا 3 نبیان د دې وخته پورې تیر شو دي د ادریس علیه السلام پوری. یو آدم علیه السلام چې دا نبی و او یو پس شیس علیه السلام شو او یو دا ادریس علیه السلام، دا 3 انبیاء شو. د ادریس علیه السلام خپل غټ منقبت ته او غټه کہانیاں دي. ان شاء الله الرحمن په بل قسط کې به منګه د ادریس علیه السلام قصه او واقعه دا به موږ په تفصیل وایو. نو تر هغه پورې موږ له راکړئ اجازت د الله په امان.